د اختر په ورځ مقبرې او قبرستان ته تلل څنګه دي؟ ګوره جی بعضې خلک د اختر په ورځ د دې خبرې خاص کر اهتمام کوي چې هغه مقبرې ته ځي، قبرستان ته ځي، قبرونو له ځي. نو موږ او تاسو له د شریعت حکم معلومول پکار دي چې آیا د اختر په ورځ د قبرستان ته تلل دا عمل چاته مسنون دی که دا مستحب دی که نه، دا د خلکو د ځان نه او یو خود ساخته جوړ کړی شوی عمل دی. نو په دې باندې یو څو خبرې کوو. ګوره جی مقبرې ته تلل په دوه قسمه دي. یو خو د مشهور زیارتونو ته د الکان زی، زنانه زی، پیر بابا ته زی، کاکا صاحب ته زی چې د هغې دپاره د ګاډو اهتمام کیږي، په هغې کې پیټۍ ولګي، د ګانو بجانو اهتمام کیږي. او دغه مشهورو زیارتونو ته چې کوم خلک زی نو د پند او د نصیحت په نیت باندې نه زی، د دعا په نیت باندې نه زی، بلکې د چکر په نیت باندې زی چې هلته الله دې ماپیو کي د زنانو او د نارینو یو مخلوط ماحول جوړي. د موبایل زمانه د تصویرانو د ویډیوګانو د قبرونو په خوا کې پند او نصیحت نشته، دعا نشته، دا نشته چې هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس ته دومره نصیحت په دې دنیا، دا خبره نشته دی، بلکې الته تصویران ویستل شي، الته ویډیوګانې اغیستل شي. نو دغه ته خلک د پند او د نصیحت لپاره نه ځي، د سیل سپاټې او د چکر لپاره ځي. نو دا ځان له په اختر کې نه، د اختر نه علاوه په هر ټیم کې دغه مشهورو زیارتونو ته د چکر لپاره او داسې ماحول جوړولو دپاره تلل دا بالکل د شریعت خلاف دي. په دې کې ګناه ده. که په دغه نیت دی د کوره ووتو نو دی په ګناه کې مبتلا دی تر د راتلو پورې، که هغه نارینه دی او که هغه زنانه ده. اوس دویمه خبره دا وکړه چې د عام قبرستان ته د رشته دارو قبرلا، د پلار، د مور، د رور، د بچي، د خاون، د هغې قبر له تلل څنګه دي؟ نو ګوره دا د اختر په ورځ باندې مسنون نه دي، ښه سنت نه دي، سنت به نه ګڼې. که سنت دې وګڼل ته پې ګناهګارېږي. صحیح شوله که نه؟ که څوک لاړ شي او د دې دپاره خاص اهتمام ونه کړي چې د خلکو په نظر کې داسې وګڼي چې دا عمل ګینې لازمي دی، که په داسې طریقه ځي نو بیا هم ګورې ګناه ده چې د خلکو په نظر کې داسې واچي چې د اختر په ورځ خو مقبرې ته به خامخا ځي او که لا نړي نو په هغه کس باندې ملامتیا وي خلک. صحیح شوله که نه؟ او د دې دپاره خاص اهتمام کول نو دا د شریعت خلاف دي. که ځې نو لاړ شه، په عامه طریقه باندې لاړ شه، د دې دپاره څه خاص اهتمام مه کوه. که څوک نه ځي په هغه ملامتیا مه وایه. دا څه ضروري او لازمي او سنت عمل مه ګڼه، نو بیا پکې ګناه نشته دی. که زنانه ځي اوم د رشته دار قبر لا با پرده طریقې سره، داسې نه ګورې دا جینکۍ او دا لکان ډلې ډلې په دې مقبرو کې چې روان وي او د اختر نوی لباس یې چولی په پړونو کې، په لوپټو کې او په دې مقبرو کې ډلې ډلې خوري او دا زنانه او دا لکان او دا جینکۍ ګرځي، دا اوم د شریعت خلاف دي. که زنانه ځي د خاون قبرلا، د پلار قبرلا، د رور قبرلا، د بچي قبرلا با پرده طریقې سره دی لاړه شي، ورناتلو ته ضرورت هم نشته. په کور کې د ذکر و تلاوت کې ورپسې دی وبخي، خو که خامخاړې نه صبرېږي نو با پرده طریقې سره دې څه شي په عامه طریقه باندې لاړ شي. خاص اهتمام د ردې دپاره نه کول شي. او دغه شان چې کم دی نو د دې نصیحت دپاره او د هغې د دعا دپاره که ځي نو بالکل تلی شي. خو ما درته ویل چې دا به مسنون هم نه ګڼي او د دې دپاره به خاص اهتمام هم نه کوي. او که څوک لاړ نه شي نو په هغه به ملامتیا هم نه وي او ځان به هم داسې نه ګڼي چې ګینې زه د اختر په ورځ لا نړم نو ګینې ما یو لازمي کار پرېښوست او یا مې یو مسنون عمل پرېښودو. نه، د رشته دارو قبر لا د نصیحت دپاره او د دعا دپاره په هره حالت کې تلی شي. د اختر په ورځ چې څنګه په عام ورځو کې ته ځې دغه شان د اختر په ورځ هم تلی شي. دا ډېر اهم مسایل دي او دا مسلمانان رونه پکې تقریبا ټول په ټوله مبتلا دي. نو هغې ته ورسوئ، د خیر یو خبره ده، موږ او تاسو ته پې اجر میلاویږي. وصلی الله علی النبي.